او الله رب العزت د خلکو نه په بله وباسي دلته تا ډېر روپۍ وګټلې هلته دې بچی ټیک ټاک بیمار شو ځوان جان زوی دې مړ شو ټول دکان او کاروبار د هغه زمباله اوس به څه کې اوس به د هغې په ځای 3 شاګردان نیسي هغوی له به تنخواه ورکې دا ټول به د نوسي ستا اپریشن وشو بیا مو وایي الحمدلله بس پیسې را سره شته علاج خو مې وکړو په سبا چې علاج وکړي اپریشن یې بیا خراب شي ډېر چلونه او کله پې الله څوک مسلط کی مغه دکان شاګرد ته غلا وکړي هغه خپل زوی ورته راپاسېږي پلاره ما بیل کا هغه ورته څنګه کاروبار د پلاري او هغه زوی ورته راپاسېږي نیم مال تې والي بیا د هغه زوی د سره تپوس نه کوي د ماشومانو کتاب کې یو قصه لیکلې ده وایي پخوا زمانه کې یو پویو والو نو هغه په پویو کې ملاوټ کو نو پویو ملاوټ به چې کو نو خاریه کې نشو کوله چې څوک می اونې نیسی گرفتار می نه کې نو لاړې سیر ته دریاب ته بلاړې الته به هغه پویو کې د دریاب نه اوبه واچولې نو چې دریاب نه به اوبه واچولې به خرڅولې امام بیهقي رحمت الله علیه یو روایت هم راغستې دغه شان وی احادیثو کې نبی اسلام د یو قصه بیان کړي یو سړي به دغه سي ملاوټ کو د ماشومانو کتاب کې لیکلي دي نو یو ځل په پیسې شمارلې نو پخوا به د پیسې خلکو بټو دپاره داسې تیلی شان جوړوله اوس هم د بوډیګانو ښځو سره اکثر یې راوباسي داسې تیلی شان وي نو هغې کې به پیسې اچولې وي اشرفۍ وي داسې سیټ ته کېغوستې وي نو یو بیزو پې الله مقرر کړه هغه بیزو ته هغه تیلی واغستله او بره اونې ته وختله نو بدله چل نه ورتلو او یریدم نو حیرانو چې څه به کوم نو د بیزو سره ناشنا کار وکړو ګوره یو ځناور په څه پوهېږي خو چې الله یې پوهېږي نو بیا پوهېږي او ستا عذاب دپاره چې الله کله مقرروي وایي جب بدبختی آ جائے تو اونٹ چڑھے کو کتا کاٹے چې بدبختی دې راشي په اوښ به سوري او سپی به دې وچیچي حالانکې اوښ څومره اوچتي خو چې بدبختی دې راشي بس بیا به داسې وي ګینه اوښ به هسې خپل سامان وړقوي او ته به لاندې پروت او مقه اوښ به د باندې د پاسه خپه کېدي په غلطۍ کې به د باندې کېدي خو ته خو وایې چې غلطۍ کې کېغوس د خو الله غلطي نه کړي الله همدقه کار دپاره دا مقرر کړی چې ټینګ شه ورته نو هغه بیزو داسې چل کول چې یو روپۍ به یې راغسته دریاب ته به یې لړه کوله یو روپۍ به یې ده ته را لړه کوله ګوره دا ماشومانو ته موږ ماشوموالي نه دا سبق د دې دپاره ښایي چې بهی دوکه مه کوه ملاوټ مه کوه نو هغه بیزو ګویا کې ده ته داسې ښودل چې دا یو روپۍ د دې دریاب د ځکه یو روپۍ دې پکې پی اوبه اچولي دي نو دا د اوبو والا روپۍ د اوبو والا شوه او د هغه پی والا روپۍ ستا شوه نو تا ته د خپلو د پیو پیسې واپس میلاو شوې واپس دې پیسې ضایع شوې نو ملاوټ او د دې څیزونو نه ذخیره اندوزۍ نه او په مسلمانانو باندې د ګرانۍ نه دا څیزونه ځان ساتل پکار دي